نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کریم الله تعالی د انسانانو د پوهې د پاره او د فهم د پاره را لېږلی دی. د قرآن کریم وضاحت تفسیر دا علماء کرام هغه د خپل سوچ او دارنګ د خپل علم مطابق هغه کوي. ځکه د قرآن کریم حقیقی مطلب وضاحت هغه د انسان د وس کار نه دی. هغه وجه دا ده چې قرآن کریم دا د الله تعالی کلام دی او د هغې شرح کوونکی او د هغې تفسیر کوونکی هغه مخلوق دی. نو مخلوق د الله تعالی د کلام کما حقه پورا مطلب بیانول هغه د دې د وس نه بار. خو بیا د عام خلکو د فهم او د پوهې دپاره علماء کرام هغه کوشش دا کوي چې مونږه د دې د پوهې او د دې د فهم دپاره په اسانه طریقه باندې د دې قرآن کریم وضاحت وکړو. عام طور باندې د قرآن کریم د تفسیر په سلسله کې مشهور چې کوم طریقې هغه چلیږي، یو د هغې نه فکر حسین علی رحمه الله دی. حسین علی رحمه الله دا زمونږ د استادانو استاد شیخ المشایخ او هغې یو طرز سره د قرآن مجید په اسانه باندې فهم او وضاحت هغه خلکو ته وړاندې کړی. او دویم هغه چلیږي فکر سندی عبیدالله سندی رحمه الله، د هغې ځان له یو انقلابي او یو جدا طرزو د انسانانو د پوهې او د فهم دپاره د مسلمانانو د پوهې او د فهم دپاره هغې یو طرز مقرر کړی. او دریم یو فکر چلیږي هغې د فکر فراهي وایي. هغې هم چې یو خپل انداز خپل طرز دی، خو په دې درېو واړو طرزونو کې د ټولو نه اسان عام فهم هغه فکر حسین علی رحمه الله دی چې دا زمونږ د استادانو استاد خصوصا شیخ القرآن حضرت العلامہ مولانا محمد طاهر نور الله مرقده شیخ العرب والعجم دا هغې استازو دا هغې دغه فن او دغه پوهه او دغه طرز هغه چې نو د پښتنو د سیمې ته راوړی. د دې د وجې نه مونږه دا اراده لرو چې په دغه طرز باندې په آسان فهم سره او په آسان طرز سره ستاسو وړاندې دغه طرز دغه خلاصه او د مختصرې خبرې هغه ستاسو وړاندې کېږدو. حسین علی رحمه الله هغې د قرآن کریم خلاصه څلورو حصو سره ذکر کړې ده چې قرآن کریم دا تقسیم دی څلورو حصو ته. او لومبۍ حصه په هغې کې د سورة الفاتحې نه واله تر د سورة المائدې د ختم پورې ده. یعنی سورة المائده چې ختمیږي په دغه ځای باندې لومبۍ حصه چې نه ختمیږي او په دې کې دا مسله ذکر کوي چې خالق د هر یو شی د الله تعالی دی. او دا حصه دا شروع کېږي په الحمدلله سره. دویمه حصه هغه د سوره انعام نه د سوره بني اسرائیل تر اخره پورې ده او په دې کې دا مسله ذکر کوي چې مربي د هر یو شی د الله تعالی دی. درېمه حصه هغه بیا د سورة الکهف نه تر د سورة الاحزاب پورې ده او په دې حصه کې دا مسله بیانېږي چې مبارک برکت اچوونکی په هر یو شی کې د الله تعالی دی. او څلورمه حصه چې ده نو هغه بیا د سوره سبا نه تر اخره پورې ده او په دې کې دا مسله چې نه بیانېږي چې مالک او اختیارمند د هر یو شی د الله تعالی دی. دې څلورو حصو ته قرآن کریم هغه د مضمون په اعتبار باندې تقسیموي او هر حصه چې نو دا شروع کوي په الحمدلله سره. د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم دا راغلی د پاره د فهم او د پاره د تعارف چې الله تعالی خلق په دې باندې وپېژني، انسانان په دې سره الله تعالی وپېژني. د دغې تعارف دپاره قرآن مجید هغه راغلی. ځکه اولنی فرض هغه په انسانانو باندې هغه دا دی چې دی الله تعالی وپېژني. اوس د دغه تعارف دپاره که چېرته دی انسانانو ته سپارلی وي نو بیا دغه تعارف به مشکل او ګران به
ځکه هر یو به خپل علمي استعداد ښوده او خپل طرز به ښوده، دلایل به ذکر کول، پیژنګلنه د الله تعالی هغه مشکله شوې وه. الله تعالی چې نو دغه ذمهواري په خپله باندې واغسته او تعارف یې په خپله هغه خپل کړی دی او په دې څلورو طریقو سره یې کړی دی. د هغې وجه دا ده چې په دې څلورو طریقو سره الله تعالی هغه ښه پیژندی شي. ځکه چې نظام د خالقیت ته وپیژنده چې الله تعالی پیدا کوونکی د هر یو شی دی، نو چې پیدا کوونکی د هر یو شی الله تعالی دی، نو د عبادت لایق هم الله تعالی دی. چې دا دی وپیژنده چې تربیت کوونکی، ځکه چې انسان پیدا شي نو د پیدایش نه وروسته تربیت ته محتاج دی، نو تربیت کوونکی هغه هم الله تعالی دی. چې تربیت زما او ستا الله تعالی وکړي، نو بیا الله تعالی لایق د دې چې مونږ د هغه عبادت وکړو، هغه ته چې نو په سجده باندې پرېوځو. دریم هغه نظام دا ذکر کوي چې ستا تربیت وشو، زما تربیت وشو، د ټول مخلوقاتو تربیت وشو، نو بیا په دې کې برکتونه او خیرونه اچوونکي دا هم الله تعالی دی. په دې باندې احسانات او انعامات کوونکي دا هم الله تعالی دی. دې له رزق ورکوونکي دا هم الله تعالی دی. نو نظام د برکت، نظام د احساناتو، نظام د انعاماتو هغه ذکر کو. درېمې چې نو بیا ذکر کو چې زه د احسانات او انعامات کوم، نو زما د احسانات او د انعاماتو او زما ستاسو د پیدایش غرض څه دی؟ هغه امتحان دی. زه د هر شیز مالک یم، ته صرف په دې کې نوکر یې، ته په دې کې چلیږي زما د حکم مطابق. دې دپاره ما بیا یو ورځ مقرر کړې ده، په هغه ورځ باندې به زه بیا تا سره حساب و کتاب کوم. مالک د هر یو شی هغه زیم، یو ورځ به ماله راځي، هغه ورځ د قیامت ته، په هغه ورځ باندې به حساب و کتاب کوو. که نیک اعمال لیکړي نو د هغې به بدلې درکم، ثوابونه به درکم. که بد اعمال لیکړي د هغې به چې نو سزاګانې درکم. په دې طریقې سره د الله تعالی تعارف هغه په ښې طریقې سره کېږي. نو څلور حصې شو قرآن کریم د مضمون په اعتبار سره. اول حصه کې دا دی چې هر څیز پیدا کوونکی هغه الله تعالی دی. دویم دا ده چې د هر یو څیز تربیت کوونکی هغه الله تعالی دی. او دریم دا ده چې په هر یو څیز کې خیرونه او برکتونه اچوونکی دا صرف الله تعالی دی. او څلورم دا چې واکدار او اختیارمند د الله تعالی دی. په لومبۍ حصه کې 15 سورتونه دي، په دویمه حصه کې هغه بیا 12 سورتونه دي، په دریمه حصه کې 14 سورتونه دي، او په څلورمه حصه کې 81 سورتونه دي. هذا واخر دعوانا.